أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د 2025 د مئی میاشت ده. په دې میاشت کې دوه کارونه روان دي. د 1 مئی نه پس د حج فلایټونه شروع شوي دي او خوش قسمته خلق د حج د فریضې د ادا کولو دپاره حجاز ته یا حرم ته روان دي. دویم نمبر د دې مئی په میاشت کې ناشنا خبره دا وه چې د 6 او د 7 مئی په منځ کې د شپې انډیا په پاکستان باندې جارحانه حمله کړې ده او د پاکستان خصوصا د بهاولپور او د لاهور د مرید کې جماعتونه یې نړولي دي او بیګناه خلق شهیدان کړي دي چې پای کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. دا دواړه خبرې د یو بل سره ځکه کوریلیټ کوو چې دا د مئی په میاشت کې زموږ سره شوي دي. الله تعالی د دوو خلقو نه ډېر مروري. یو هغه سړی چې په هغه باندې حج فرض شي او هغه سره د حج د تلو سفر او بیا هم نه ځي نو الله هغه نه ډېر زیات خفه دی. او یو هغه سړی چې د هغه په ملک باندې دشمن حمله وکړي او د هغې زنانه کونډې کړي او بچي یتیمانان کړي او کورونه برباد کړي او مسلمان کې دومره دم خم نه چې هغه د هغې جواب ورکړي نو الله د دې خلقو نه ډېر ناراضی. هغه خلق چې هغه د دشمن د مقابلې کې خپله تیاری نه کوي او هغې خپل مظلومین د ظالم نه خلاصوي نو د الله الفاظ دی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. دا په تاسو څه شوي دي چې تاسو د الله په لار کې نه جنګېږئ. وایي جنګ نه دی ښه امن ښه دی. دا ته څه لیونی شوی ولې والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. ځای په ځای کمزوري خلق دی، څه پکې سړي دي او څه پکې ښځې دي او څه پکې ماشومان دي. هغې چغې وایي ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. خدای دې ظالمان نه مونږ خلاص کې او خدای څوک نران وګوري چې واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. ته ویلی شي چې د پاکستاني افواج پاکستاني قوتونو ده الله وایي چې په تا دومره حمله کوي او ستا په کشمیر کې د ظلم نه پس اوس په باولپور کې ظلم کوي نو ته ورله جواب ولې نه ورکوې؟ او الحمدلله چې پاکستانی قوتونو جواب ورکو چې په دې د الله موږ هر څومره شکر ادا کړو نو دا کم دی. او الله تعالی هغه معجزې وښوې چې هغه د چا یقین نه کېده او د فرانس رافیل طیاره د پاکستانی پایلټ د لاسه تباه شوه. یو طرف ته دا پته ولګېده چې په مغربي ټکنالوژي باندې د پاکستان او د چین مشترکه ټکنالوژي غالبه ده فلله الحمد. او بل دا چې رافیل طیاره چې فرانس په ډېر فخر کاوه ټوله دنیا کې مشهوره وه هغه داسې په شرمونو وشرمېد چې په ټوله دنیا کې د هغې قیمت یا شیرز راوغورځېدو. دا د الله د امداد نه بغیر ممکنه نه وه. الله وښوه چې زه د خپلو بندیانو امداد څنګه کوم. بل طرف ته الله د هغې خلقو نه ډېر مروري چې کوم خلق باندې خپل وسې کېږي او حج له تلی شي او بیا هم حج له نه ځي نو کم خلق چې په دې موقع باندې حج له تلی دا خوش قسمته دی او کم خلق چې د حج نه پاتې شوی دی تلل خو یا د هغې څه قانوني پیچیدګي پېښه شوه او یا د هغې ته قسڼې راونه ختو
د هغې په سترګو کې د خفګان نه اوښې دي، دا هم خوش قسمته دي. ترا اعینهم تفیض من الدمع، د هغې په سترګو کې اوښې دي چې دا ولې زموږ دپاره د سورلۍ انتظام ونه شو او د ویزې انتظام ونه شو، دا هم خوش قسمته دي. خو هغه خلق چې د هغې وس کېږي او د هغې سره پیسې یي او هغې د هر ضرورت دپاره هغې فنډ فراهم کولی شي، خو د حج خیال په ذهن کې نه راځي، دا خلق ډېر بدقسمته دي. دا دومره بدقسمته دي چې الله تعالی په اشارو کې هغې ته ویلي چې ستا دا ایمان په ایمان نه کنسیډر کېږي، بلکې ما تا ته ویلي وو چې ته به هغې کور ته راځې چې کوم ما د ټولو نه مخکې په دې دنیا کې جوړ کړی و. نو په صورت آل عمران کې وی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة، دا داسې معمولی کور نه دی، دا د مکې په ځمکه کې دی، دا د ټولو نه اول جوړ شوی دی. ته ویلی شي آدم علیه السلام فرشتو جوړ کړی دی، ابراهیم علیه السلام بیا ریپیر کړی دی، او بیا د دغې کور غټه نښه څه ده؟ فیه آیات بینات مقام ابراهیم، په هغې کې ډېرې نښې دي. یو طرف ته پکې امن، بل طرف ته پکې خانه کعبه، بل طرف ته پکې مقام ابراهیم، بل طرف ته کې اتحاد امت. او چې ته ورته راشې نو ومن دخله کان آمنا، ته بس چل کې ولله علی الناس حج البیت، کوم خلقو چې وس کېږي نو الله وی دا زما په هغې حق دی چې هغې راشي زما د کور قصد وکړي. نو ته ویلی شي دا به څوک وي؟ من استطاع الیه سبیلا، چا سره چې ټیکټي، چاته چې ویزه ولګي، د چا چې وس کېږي. دا الله بللی دي، دا میلمانه دي. کم خلق چې د الله میلمستۍ قبوله کړې ده او هغې تللی دي، دا د مبارکۍ قابل دي. هغه خلق چې هغې په زور پاتې شوي دي د مجبورۍ د وجې نه او خفه دي پسې، دام د مبارکباد قابل دي. خو قابل رحم دی هغه خلق چې د هغې سره ټول وسایل شته، د هغې په ذهن کې یاره داخلي اډو راځي نه او هر کال یې پوسپون کوي، هغې طرف ته الله اشاره کړې ده. نو څه وایي؟ ومن کفرا، چا چې کفر وکړو. ته چې وله هر څوره پرتوک جوړی خو الله ورته کفر ویلی دی، او کفر انتهایی خطرناک لفظ دی. نو الله وایي چې ما تا ته ویلو چې راشه او ته رانلې، نو گویا که زما میلمستیا یې قبوله نه کړه نو ته ګینې ما نه منې. دغه شان کار چا کړی و؟ یهودو او نصواراو کړی و. هغوی چېرته حج له نه دي راغلي، په خپلو عبادتګاهونو کې عبادت کړی خو حج له نه راځي، نو ته هم نه ځې. نو الله وایي چې که ته نه راځې او ته ځان ته داسې غټ نظر ښکاري، نو ته زما نه خبرې زه به رسره څه سلوک کوم؟ فإن الله غني عن العالمین، ته خو لا ته یې، زه ټول کائنات نه غنیم، زما چاته کنډو نشته. که ستا ما ته کنډو نه نو ګوره ما مو پیژنه. دا انتهایی تلخه لهجه ده د هغې خلقو دپاره چې د هغې څه حج وس کېږي او حج له نه ځي. وایي ګوره د اسلام امارت چې دی دې کې چې ته انټري کوې که نه نو داخله به اخلې، او د داخلې دپاره شرط څه دی؟ کلمه ویل دي. چې کله تا داخله واغسته نو اوس به کورس پړاویږي تا ته. نو ړومبنی کورس چې دی، ړومبنی نصاب، ړومبنی مضمون چې تا ته پړاویږي هغه مونځ دی. نو دویم مضمون چې تا ته پړاویږي نه روژه ده. نو دریم مضمون چې تا ته پړاویږي نو زکات دی. نو څلورم او آخري مضمون چې دی حج دی. مونځ د معراج په وخت کې د هجرت نه مخکې فرض شوی، او روژه په دویم کال د هجرت باندې په مدینه منوره کې چې رسول الله سلم هجرت کړی نو روژه او زکات فرض شو، او حج په اتم کال د هجرت فرض شو، او په نهم کال د هجرت رسول الله حج کړی، او د الله رسول د حج نه یو څو میاشتې پس بیا د دنیا نه رخصت شو. نو ته ویلی شي چې دا د اسلامي نصاب آخري خښته یا آخري کورس دی. نو چې کم خلقو کور رخ کړی یو خښته پکې نیمګړي نو ډېر بد ښکاري، نو چې کله پکې ولګوي نو ډېر خوند وکړي. نو د اسلام د مدرسې کورس چې دی هغه به الو کمپلیټي چې په هغې کې ستا حج شاملي. نو هغه خلق چې هغه حج له تلی شي او حج له نه ځي، دا خلق چې دی دې دپاره د الله تعالی دا الفاظ چې دي چې ومن کفره، چا چې ناشکري وکړه، یعنې چا چې کفر وکړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبره بیا ایکسپلین کړې ده په یو بل انداز کې. وایي ته خبرې چې الله وایي چې ومن کفره، نو کله چې کم سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي من ملک زادن، د چا سره چې توخه یي، وراحلتن او ټیکټ وسره پیسې یي، تبلغه الی بیت الله،
او هغه د الله کور ته رسېدی شي په دې ټیکټ ولم یحج او بیا هم دی د حج خیال نه ساتي. د دې مثال دا خلکو دی چې ریټایر شي او هغه ته 30 لاک 20 لاک روپۍ فنډ میلاو شي، هغه پې ټول کارونه کوي خو د حج تصور نه راځي. دا ځمکه اخیسته غواړي، زوی له واده کول غواړي، میډیکل کالج کې مې بچي ایډمیشن وشو هغې کې 30-40 لاک روپۍ داخلول غواړي. په پرایورټي لیست کې دا ټولې خبرې یي خو صرف حج پکې نه وي. ولم یحج د حج ونه کي. د دې سړي سره دومره پیسې دي چې دی کال په کال باندې یورپ ته چکر له خوځي او دی د دوبۍ چکر یې هر وخت لګوي او دی ملایا ته ځي او بیا راځي، یاره وایي چکر له تللی وم دلته تنګ شوی وم. دا هسې خو نه ځي، د سره پیسې دي خو دی بیا هم حج نه کوي. نو فلا علیه د ده خپله خوښه ده ان یموت یهودیا او نصرانیه، که دی نصراني مري او که یهودي مري. ګوره د الله رسول ښکاره کړی د دې څه نه وایي چې کوم مسلمان مري، وایي ستا خپل چایس دی، دا که ستا یهودیت دې خوښي او که نصرانیت دې خوښي. نو د دې ان بټوین د لاین دا مطلب دی چې ستا کم از کم په اسلام کې صحیح څه نشته. ته ویلی شي چې الله ته خفه دی، هغه من کفره لفظ استعمال کو. او ته ویلی شي چې رسول الله ته خفه دی، هغه وایي خپله دې خوښه ده که یهودي مري که نصراني مري. د ده نه به بل بدقسمته وي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې قیمتي صحابي حضرت عمر رضی الله عنه دی، د هغه جرأت او د هغه حیثیت د دې نه پته ولګوه چې هغه کله کومه رایې ورکړې ده نو الله اکثر د هغه د رایې حمایت کړی دی او دې ته موافقات عمر وایي چې په قرآن کې تقریبا 60 ځایه داسې خبرې راغلي چې هغه د حضرت عمر صاحب خیال و. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر صاحب په باره کې وایي چې کو زما نه پس بل نبي وی نو هغه به عمر و. هغه عمر د هغې خلقو په باره کې چې هغې حج له تلی شي او حج له نه ځي کم الفاظ وي ته به اریان شي. لقد حممتو ما اراده کړې ده، دا ایز خلیفه هغه وایي هیز کنګ دی، بادشاه دی، خلیفه دی، وسایل ورسره په لاس کې دي. ان ابعث رجالا الی هذه الامصار چې زه په دې ټول کلو کې سړي وګرځوم، پولیس او سپایان وګرځوم او لیسټ ولا ورکم او څه چلو کې فینظر الی کل من کان عنده سعة، هغه سړی مال معلوم کی چې د هغه سره پیسې شته، هغه فنډ اغستی دی، د هغه کارخانه چلیږي، هغه ملیشیا ته بار بار چکرې لګولی شي خو هغه صرف د حج داخله نه کوي. فلم یحج نو دی بیا هم حج له نه راځي. نو فیضربو علیهم الجزیه په هغې باندې ټیکس ولګوي. او بیا د الله د رسول د خلیفه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الفاظ ډېر خطرناک دي. ما هم بمسلمین، ما هم بمسلمین، دا مسلمانان نه دي، دا مسلمانان نه دي. ته ویلی شي چې کوم کسان حج لتلی شي او حج له نه ځي او صلاحیت پکې وي نو الله ته خفه دی نو من کفره وی، رسول الله ته خفه دی نو وی یهودین او نصرانین خپله دی خوښه ده. خلیفه رسول الله عمر ابن خطاب ته خفه دی وی ستا خپله خوښه ده، ستا خپله خوښه ده چې ته دا کار نه کوې، زه سپایان در لیږم او زه د باندې جزیه لګوم ځکه چې ته حج له ښه راتلی شي نه راځې نو زما امکان دا دی چې ته مسلمان نه ته مسلمان نه ستا سره داسې سلوک پکار دی لکه سړی چې د غیر مسلم سره سلوک کوي. وی د دې خبرې د وضاحت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار تا ته څه ویلي و تعجلوا الی الحج، تاسو فرض حج له تادي وکئ چې ستا سره فنډ په لاس کې راغی، داخلې شروع شوې، زر داخله وکړه، هېڅ پته نه لګي چې مخکې څه پیښیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله وایي فان احدکم لا یدري ما یعرض له، هېڅ پته نشته چې مخې ته څه مخې له راځي. نو مخې له چې تا ته څه شی حدث راځي نو څه شی کیدی شو. فانه قد یمرض المریض، کیدی شي فالج دته وشي، کیدی شي چې کینسر د باندې راشي، اته بیا وایي چې ښه حج لتلمه اوس به مې زوی ولیږم یا به بل څوک ولیږم. نو تا ته خو موږ ویلي وو، د الله رسول وایي چې تا ته خو ویلي وو چې تادي وکړه، تا ولې تادي نه کوله. نو فانه قد یمرض المریض وتزل الضاله، او کیدی شي چې سورلی د نه ورکه شي، کیدی شي چې فلایټونه کینسل شي، کیدی شي چې د ویزې مسله درته پیښه شي. نو چې کله موقع ده نو ته ولې نه ځې او بیا ورته وایي وتعرض الحاجته، یا سې رکاوټ مخې له راشي، چېرې جنګ شور شو، جنگ جوړ شو، ایر سپیس بند شو، فلایټونه اوس بند دي، ته نشې تلی، نو هر څه ممکن دي. نو د الله رسول دومره په تفصیل تا ته وایي
حج اراده چې وکې نو تادي کوه، ځکه چې کیدای شي آزمایش راشي اته بیا پاتې شي نو بیا به بانې نه کې خو که فرض که ته بیا هم تادي نه کې نو په دې کې د باندې مرګ مخکې شي نو بیا خپل ځان ته ګوره نو خپل ځان دی د یهودیانو په لیست کې خوښي که خپل ځان دی د عیسایانو په لیست کې خوښي دا ستا خپله خوښه ده. دا حج ستا د خیر دپاره دی، یوازې حج نه په دې کې عمره هم پکار ده. تاله پکار دی چې یو پیره حج لم لاړ شي عمرې لم لاړ شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تابع الحج والعمرة، حج لم ځه او عمرې لم لاړ شه، فانهما ینفیان الفقر والذنوب. دا به تا ته دوه فایدې درکړي، غریبي به د لم ختم کی، ګناهونه به د لم ختم کی. ګناهونه ختمېدل د حج جزا څه ده؟ د حج مبرور الا الجنه، تا به خدای د جنت فیصله وکړي. خو په دنیا کې به دا فایده چې حاجي صاحب به غریب نشي، فقر به دې ختم کی. ته وایې چې دا پیسې زه په حج ولګم نو بیا به څه کوم؟ نو وایي چې نه، تا ته به زه په دومره برکات درکم چې حاجي صاحب به چېرته د لوږې نه مړ نشي، بلکې د حج نه پس به الله تعالی ده ته ډېرې پیسې او په رزق کې وسعت ورکړي. نو دوه یقین دهانۍ د الله رسول درکړي دي چې ته حج له لاړ شه، خدای پاک به دې ګناهونه هم لرې کړي او خدای پاک به درنه فقر هم لرې کړي او غریبي به د لم ختم کړي. کومو خلقو چې په دې سلسله کې واضح خبرې کړي دي، نو یو طرف ته الله نو بل طرف ته د الله نه پس بیا د رسول الله، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بیا څوک؟ عمر ابن خطاب. نو په موجوده زمانه کې چې کوم عالمانو واضح موږ ته ویلي چې کوم سړی حج له تلی شي او حج له نه ځي، دا ډېر زیات قابل رحم دی، د له پکار ده چې توبه وباسي. نو یو عالم چې د هغه علم، د هغه جوړوالی، د هغه حق پرستی، د هغه جرأت منلی شوی دی، که د چا سره سیاسي اختلاف وي نو یې وایي، خو دا اختلاف ورسره چا نشته چې د دې سړي جوړوالی او جرأت څومره تیز دی، بې غیرتي پکې یو خس نشته. نو کلکه خبره کوي. نو د هغه کلک الفاظو ته ګوره، وایي یہ فرض ایسا فرض نہیں ہے، دا حج دسی فرض نه دی کہ جی چاہے تو ادا کیجیے، خپله دې خوښه ده که زی ړه دې غواړي نو ویکه اور نه چاہے تو ټال دیجیے. دا داسې فرض نه دی چې ستا خوښه ده چې که ړه دې غواړي جو حج له لاړ شه، که ړه دې غواړي جو یې به مه ځه، دا داسې نه دی. بیا فرمایي دا څنګه حج دی؟ بلکہ یہ ایسا فرض ہے، دا په خپل کتاب کې لیکي کہ ہر مسلمان کو جو کعبہ تک جانے آنے کا خرچ رکھتا ہو، کم سړی چې د هغه سره پیسې وي او هغه ټکټ اخیستی شي اور ہاتھ پاؤں سے معذور نہ ہو، نہ شلی اور نہ گڈی اور نہ ڈوندی، عمر میں ایک مرتبہ اسے لازماً ادا کرنا چاہیے. هغه له پکار دی چې په عمر کې یو پیره خامخا حج له لاړ شي. دا بانې دی وی نه چلیږي، خواہ آپ پر بال بچوں کی اور اپنے کاروبار یا ملازمت کی کیسی ہی ذمہ داری ہو. ته وایې چېرې دکان بند کړم نو بیا به څه کوم؟ څلوېښت ورځې څوک کلینیک بندوي، څلوېښت ورځې څوک اسپتال بندوي، څلوېښت ورځې څوک کارخانه بندوي. او دا خو زما د سره ده چې زه یم نو دا کار چلیږي، چې زه ترې ډډې ته کېږم دا کار پاتې کېږي. نو دا بزرګ په دې خپل دغه کې لیکي په خپل کتاب کې چې نه ته د بچو بانه کولی شي چې دی له ډیولپ کمه، ادي راورسي، ادي له ودونه وکمه، بیا ادي له کورونه جوړ کم، نو بیا به زه حج لزم. دا بانه دې نه چلیږي. که وایي چې دا کاروبار له اول سیټ شي نو بیا به ځم، نه ملازمت مې دی چې زه چوټي والم تنخواه مې نیمه شي او زما په تنخواه کې چې کوم الاونسونه میلاویږي زما نه کټ شي، نو زه به څه خورم؟ نو چې کم خلق دا چل کوي، نو جو لوگ قدرت کے باوجود حج کو ٹالتے رہتے ہیں، کم خلق چې وسه کال نه بل کال، بل کال نه بل کال، ته چې ګورې نو پلاټ یې اغستی، ته چې ګورې نو بیه یې کړي، خو چې ته د حج وایې نو رنګ یې داسې بدل شي چې هغه یو ډاکټر صاحب ته ما وې چې ته حج له تلی، د هغه الفاظ دا و چې زه یورپ ته ځم راځمه، نو زه د دوبۍ او د ریاض په ایرپورټ د دې وجې نه ځم چې د عربو دا شونډونه او د عربو دا لنګونه مې بدې شي، نو زه ولې حج له لاړ شم؟ دا د تکبر انتها ده. نو چې کم سړی مختلف بانې کوي، حج کو ٹالتے رہتے ہیں اور ہزاروں مصروفیتوں کے بہانے کر کے سال بسال یوں ہی گزرتے چلے جاتے ہیں. څه کال به لاړ شم، بل کال به لاړ شم، بل کال لاړ شم. نو هغه بزرګ لیکي په خپل کتاب کې
इनको अपनी ईमान की खैर منانی चाहिए. دی له پکار دی چې د خپل ایمان غم وکړي، هسې نه چې ایمان ته تللی او دی په تشه دغه باندې اختی چې ګینې زه مؤمن یم. وہ لوگ جو دنیا بھر کے سفر کرتے رہتے ہیں، چې ته خبرېږي وایي چېرته تللی وې؟ وایي ملایا ته سیل له تللی یم. وایي سیل ولې تللی وې؟ یاره وایي دلته میړه تنګ شوی نو هلته دې ړه آزاد شو، نو نه هلته ړه ازادېږي او نه دلته ړه ازادېږي، ځکه دته د عبادت خوند خدای پاک نه دی ورکړی. نو دنیا بھر کے سفر کرتے رہتے ہیں اور حج کا ارادہ تک ان کے دلوں میں نہیں گزرتا. د حج تلل خو څه کې او حج له داخله کول خو څه کې، خو په دې اړه کې هم نه راځي چې دا ماله کول دي. نو دا سړی په خپل کتاب کې دا عالم لیکي وہ قطعا مسلمان نہیں ہے. دی باسې ځان خوشحالی خو ګورې دی مسلمان نه دی، جھوٹ کہتے ہیں، دے دروغجن دے. اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کدے ځان ته مسلمان وي، جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے وہ قرآن سے جاہل ہے. چې کم خلق وي چې نه مړه ښه ښکلې ګیری ده، ښه ښکلی کاروبار دی، ښه ښکلی سلام کلام کوي، دا دی د قرآن په رڼا کې نه ګوري او دی د قرآن نه جاہل دی. ان لوگوں کے دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ بالکل نہیں ہے. د دې سړي چې دی حج له نه ځي نو که دی هر څه کوي نو د ده په زړه کې د الله د اطاعت جذبه نشته. د الله رسول ویلو چې په تاسو باندې څلور خبرې فرض دي او دا څلور واړه په خپل خپل ځای فرض دي، او کم سړی چې په دې فرض په دې څلورو کې څه کوي او څه نه کوي نو یو د بل په ځای په کار نه راځي. نو که ستا دا خیالي چې زه تسبیح ډېر اړوم نو په دې به کار وشي، که ستا دا خیالي چې زه زکاتونه ډېر ورکوم نو په دې به کار وشي، که ستا دا خیالي چې زه دغه د روجې ډېرې نیسم نو په دې به کار وشي. نو دا د زړه نه وباسه، ځکه عبدالله ابن مسعود نه روایت دی اربع فرضهن الله، الله څلور فرض کړي دي، لا يقبل منهن شیئا غیرهن. دا څلور واړه به کول غواړي، یو د بل په ځای باندې کار نه کوي. نو هغه خلق ډېر قابل رحم دی. زمونږ دعا ده چې کومو خلقو په اړه کې نه راځي چې خدای په اړه کې واچي او هغوی د اوس نه اراده وکړي چې انشاءالله تر اوسه پورې چې سر لیټ شوی یم نو دا خو لیټ شوی یم بیا به ځم، ځکه د الله دعوت راغلی او ما ټوکراو کړی نو الله خفه شوی دی. نو زما لپاره ومن کفره ټکی استعمال کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شوی دی نو وی خپله د خوښه ده کو یهودي مرې که نصراني مرې. او حضرت عمر فاروق راته غوسه دی، وی ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین. داسو مسلمانان نه د دې کیټګرۍ نه د ځان بچ کولو لپاره د اوس نه اراده وکړي چې انشاءالله کله چې موقع میلاو شي نو حج له به ځم او په دې شته لیټوالي باندې استغفار ووایي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.